السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. محترم ورونو د سهارنا دی مجلس کې تاسو ناسته، ګرمي هم دا شدید انتظار هم دی د آخري مشرانو د بیان دا اوریدو، د اوږدو خبرو او د طویل گفتگو موقع نشته دی، خو الحمدلله موږ تاسو په دې یقین سره د مجلس ته راغلي یو چې دا خالص یو علمي مجلس دی او دغه رنګه زمونږ هغه ورونه او زمونږ هغه خویندې چې د هغوی یو علمي مرحله وه د دین د علوم د حاصلولو، د هغوی یو بهترین وقت او هغه زمونږ په دې اصطلاح کې ورته فراغت وایي چې د فراغت ورځ ده، ورنه فراغت نشته دی. علامه اقبال ویلیو: وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. دا خاصی مونږ په خپل اصطلاح کې وایو چې نن د فراغت ورځ ده او طالب علم فارغ شو، فراغت نشته، دین بعد مزید ذمہواریان دي د دې معاشرې د اصلاح، په دې معاشره کې دعوت د توحید پیش کول، هغه پاک سلفي منهج دې معاشرې ته پیش کول، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې دا معاشره منور کول، دا عظیم مشن دی چې دا زمونږ ستاسو مخې ته پروت دی او دا زمونږ د ژوند مقصد هم دی او دا زمونږ د علم مقصد هم دی. زما محترم ورونو، لکه کوم آیت چې ما ولوسته د سورة التوبه، په هغې کې الله رب العالمین هم دا خبره ذکر کړې ده چې ولې داسې نه ده چې یوه ډله د الله رب العالمین د زده کړې دپاره هغه وځي او د الله رب العالمین دا دین زده کي، او بیا د هغې نه بعد ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، بیا د خپل قوم ته واپس شي او د الله رب العالمین دین ورته بیان کی، انذار ورته وکي د شرک نه، د بدعاتو نه، د منکراتو نه، د هغه امورو نه چې په شریعت کې د هغې نه منع راغلې ده، حرام امور، د هغې نه دا امت خبر کی او دغه رنګه دا امت د هغې نه منع کی، دې دپاره چې دا خلک د الله د عذاب نه ویریږي او د دغه ګناه نه هغوی منع شي. زما محترم ورونو، الله رب العالمین قرآن کریم کې دې علم ته خیر کثیر ویلی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، چاته چې د قرآن او سنت علم ورکړلی شو نو دته ډیر خیر ورکړلی شو. او همدا خبره په صحیح حدیث کې د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، هغه څوک چې الله رب العالمین د هغه په باره کې د خیر اراده وکړي چې زه د خپل بنده ته خیر وررسول غواړم، دا بنده د شر نه بچ کول غواړم، دا د خیر یو نمونه ګرځول غواړم، نو دته د علم او دته د دین د زده کړې هغه موقع الله رب العالمین فراهم کی. الله رب العالمین ورته په دین کې تفقه ورکی، جوور علم ورته الله رب العالمین ورکی. نو زما محترم ورونو، ان شاء الله زمونږ د خپل الله سبحانه وتعالی نه دا ښکلی حسن ظن دی په خپل رب باندې، د دې خپل ورونو او د خویندو په باره کې چې الله سبحانه وتعالی د دوی په باره کې د خیر اراده کړې ده چې دوی ته د الله رب العالمین د دین هغه علم هغې ور نصیب کړو. خو دې نه بعد به د هر هغه رور چې نن هغه د دې ځای نه شهاده اخلي او دغه رنګه سند د فراغت اخلي، هغه به په خپل زړه کې د ځان سره دا عزم وړي چې زه به په خپل علاقه کې زه به خپل قوم ته
د الله سبحانه و تعالی دین بیانوم، پابندۍ سره د قرآن کریم د درس اهتمام، پابندۍ سره د احادیث کریمه د درس اهتمام، او دغه رنګ د خلکو غم او ښادۍ کې شرکت، او په هغه موقعو کې خلکو ته د الله رب العالمین د دین بیان، او دغه رنګه که یو علاقه کې زمونږ مخالف ولی نه او هغه بیمار شو، د هغه بیمار پرسۍ له تلل، دا زمونږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق دي. حدیث د بخاري کې راځي د یو یهودي بچی بیمار شو او په گاون کې د نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یهودي د زوی بیمار پرسۍ او عیادت ته ورغو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا هغه الک دا هغه نوجوان بیمار پرسی وکړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بچیا زه د الله پیغمبر یما، زه د الله رسول یما، ته کلمه ووایه د توحید او زما د رسالت اقرار وکړه چې الله درله جنت درکړي، دعوت یې ورکړو. حدیث کې راځي وایي دې هلک به یو ځل پلار ته کتل چې پلار خو مې یهودي دی او د نبي صلی الله علیه وسلم دشمن دی، او یو ځل به رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل، حیران دریانو. پلار یې پوه شو چې دا زوی زما د حیا د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم دا دعوت نه قبلوي، د پلار زړه هم د غوښې و اگر که یهودي و، خو د نبي صلی الله علیه وسلم د دې اخلاقو نه متاثره شو چې زه د نبي صلی الله علیه وسلم سره دشمني کوم، خو نن زما زوی بیمار پروت دی او د الله نبي راغو زما د زوی تپوس یې وکړو. دا پلار دی زوی ته وایي ای بچیه یا بنیه اطع ابا القاسم، د ابو القاسم اطاعت وکړه، د ده خبره ومنه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اسم کنیت ابو القاسم و، یهودیان ورته د الله رسول نه ویلو، ابو القاسم به ورته ویلو. منه د ده دعوت قبول کا. دا الک کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نن که زه غواړم، نن که ته غواړې چې خلک زمونږ د دعوت نه متاثره شي، خلک زمونږ خبرې ته غوږ کېږدي، په کار د موږ هم په ځان کې دغه نبوي اخلاق، دا د خپل نبي اوچت کردار دا موږ په خپل ځان کې پیدا کړو. او دغه رنګ زما محترم ورونو موږ په دې خپلو سینو کې وسعت پیدا کړو زما محترم ورونو، او دې معاشره باندې رحم وکړو چې دا په شرکیاتو کې مبتلا ده، دا په بدعاتو کې مبتلا ده، دا په منکراتو او نورو د فتنو کې مبتلا ده. زما محترم ورونو زه خپله خبره ختموم. زمونږ مشران راغلي دي، اردو کې د هغوی شکریه مخکې ملګرو ادا کړه، خو بے حیثیت د دې صوبې د ذمہ دار میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مرکزی قائدین اس مبارک مجلس میں اور خالص علمی محفل میں تشریف لائے اور یہاں اس بہترین مجلس کو انہوں نے چار چاند لگائے. ہمارے قائد محترم ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ، اور اسی طرح نائب ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ سید عتیق الرحمن شاہ کشمیری محمدی حفظہ اللہ، اور ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے سرپرست اعلیٰ ہمارے شاہ جی صاحب فضیلت الشیخ سید سبتین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ، اور اسلام آباد کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر فضیلت الشیخ حافظ مقصود احمد صاحب حفظہم اللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ان کی عمروں میں اور ان کے تمام مساعی جمیلہ میں برکت عطا فرمائے. ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قیمتی لمحات اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر ہمارے صوبے کے لیے اور بالخصوص ہمارے اس مرکز اور جامعے کے لیے انہوں نے یہ وقت اور فرصت دیا. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب میں اپنے برادر مکرم فضیلت الشیخ عمر بن عبدالعزیز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سٹیج سنبھال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.